الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ربط د مخکې سردار چې مخکې 111 نمبر آیت کې فرمایل وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. ادو وایي چې هرگز به داخل نشي جنت ته مګر هغه څوک چې یهودي یا نصراني. نو د دې نه دا وهم پیدا کېده چې یهود وایي چې منګه یهود او نصارا به جنت ته داخليږو. نصارا وایي چې منګه نصارا او یهود به جنت ته داخليږي. نو دوی یو بل مني او د یو بل دین ورته حق کاریږي. نو د دغه وهم دفع یې وکړه دلته چې دوی په منځ کې ډېر سخت اختلاف دی. یهود چې دی هغه نصارا نه مني او نصارا یهود نه مني، د یو بل دینونه نه مني. هر یو د بل په دین کې لعن طعن کوي، د هغو په مذهب کې لعن طعن کوي، هغه کالعدم ګرځوي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، او وايي یهودو چې نه دي نصارا په هیڅ شي باندې، یعنی په حق دین باندې. یهودیان وایي چې نصارا په حق دین باندې نه دي. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، نصارا وایي چې نه دي یهود په یو شي باندې، یعنی په حق دین باندې. وهم يتلون الكتاب، او حال دا دی دوی لولي کتابه، تورات او انجیل دوی لولي. تورات کې دا خبره لیکلې ده او په هغه کې دا موجود ده چې وروسته به عیسی علیه السلام راځي، د هغه تابعداري وکړئ، او څومره پیغمبران چې وروسته راځي د هغو خبره ومنئ. نو په هغه تورات کې د عیسی علیه السلام پیشنګویي شته، او نصارا چې دي هغو انجیل لولي. په انجیل کې چې کوم دی هغه دا خبره موجود ده چې موسی علیه السلام په حقه پیغمبر و، او د هغه کتاب تورات چې دی هغه په حقه کتاب و. نو په هر یو مذهب کې هغه تایید د بل مذهب شته، او په هر مذهب چې دی د موسی علیه السلام مذهب په خپل وخت کې هغه په حق دین و، او د نصاراو دین چې و د عیسی علیه السلام هغه په خپل وخت کې حق و. دا ټول حق دینونه و په خپله زمانه کې. وروسته چې بیا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم راغی او قرآن نازل شو، نو د نبی علیه السلام مثال د نور دی چې کله نور نه نو هغه ستوري او سپوږمۍ دا رڼا کوي، خو چې کله نور راوخیږي دا نور ټول پناه شي. نو دوی خو په خپل زمانه کې حق وکړه، په کار دا و د یو بل تایید یې وکړو. نو په کار دا و چې یو بل یې منلی وی. نصارا او دا یهود نه منل، دوی په هېڅ دین باندې نه دي، او یهودو نه دا نصارا نه منله، دوی په هیڅ حق دین باندې نه دي، موږ یې نه منو. کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، دغه رنګې وي به هغه کسان چې هغوی نه پوهېده په شان د قول د دوی. دا څوک وو؟ دا د مکی مشرکان یا د عربو عام مشرکان، هغو به هم دغسې خبرې کولې چې موږ په حقه یو، زموږ نه علاوه چې څومره دي دا ټول دینونه باطل دي، دا ټول دوزخیان دي، او صرف موږ به جنت ته ځو، دا نور چې څومره دي دا جنتیان نه دي. اولې خو آخرت مننه، او که چا به منه یا څوک شکیان غوندې وپکې، نو هغو به وایي چې هرکه موږ لاړو شو، موږ کامیاب یو، دا نور ناکامه دي، دوی به جنت ته نه ځي. دا خبرې به هغو هم کولې، هغو به هم وایي چې دا فلانی دین والا چې کوم دی دا په هېڅ شي باندې نه دي، دا په حق نه دي. که حق دی خو هغه په موږ کې منحصر دی، موږ منو. حالا کې هغو بدترین مشرکانو، هغه کعبه چې ابراهیم علیه السلام د الله د عبادت لپاره جوړه کړې وه، او اسماعیل علیه السلام، نو په هغې کې کله چې مکه فتح شوه، نبي علیه السلام چې کوم دی کعبې ته داخل شو، نو په دې دیوالونو پورې او دنده دا ټوله 360 بوتان دا یې پرې لګولي وو، هغه عبادت به کوم.
په هغې کې د ابراهیم علیه السلام تصویر هم و، د اسماعیل علیه السلام بوت تصویر پکې هم و، د عیسی علیه السلام د مریم دا تصویرونه دا بوتان یې لګولي و، د هغه عبادت به کوو. دغه لاسکی د شرم خبره دا وه چې اصاف او نایله، اصاف سړي نوم و او نایله د ښځې نوم و، هغوی یو بل باندې عاشقان و، غلط تعلق و. نو هغه بل ځای بیا نه موند، نو د شپې راله په کعبه کې دنده یې بدکاري وکړه، زنا وکړه، نو خدای پاک ترې ګټې جوړې کړې، شکل یې د انسانانو او نور ګټې شوې، ختم. دې خلقو د عبرت دپاره راوړه، په صفا په مروه باندې کېښوده چې خلق دې عبرت واخلي. چې یو څو ورځې وشوې چې د هغې عبادت شروع کړو، د هغې عبادت شروع کړو. داسې خلق وو. اول یې وی چې دا دو غلط کار کړل، په کعبه کې زنا کړل، نو خدای پاک دوله سزا ورکړه چې نور خلق د بهر نه راځي چې هغوی د عبرت واخلي چې دا د خدای کور دی، د هغې چې څوک بېعزتي کوي نو د هغه به دا انجام وي. وروسته د هغوی عبادت شروع شو. نو دا مشرکانو به هم دا وي چې موږ په حقه یو او دا نور دینونو والا دا ټول په باطله دي، دا ټول دوزخیان دي. فالله یحکم بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون. نو پس الله پاک به فیصله وکړي د دوی په منځ کې په ورځ د قیامت، په هغه څه کې چې د دوی اختلاف و په هغې کې. دا فیصله اوس نه کېږي، هر سړی چې کوم دی هغه وایي زه په حقه یم، دا بل په باطله دی. چې د چا نه تپوس کوي جو هغه وایي چې زما سر دلیل شته، او دا بل چې کوم دی د ده سر دلیل نشته. هر سړی مولا دی، کوم مولا به سړی پټ کړي، او هر سړی دوس دی، کوم دوس به سړی پټ کړي. او وګوره الله پورې مریم تړلې ده، چا پورې اشنا په دې جهان خبرې نه کېږي، هر سړی په بل پسې لګیا دی. نو دا فیصله اوس نه کېږي، هر سړی وایي زه په حقه یم، دا بل سړی ناحقه دی. دا فیصله به په ورځ د قیامت الله پاک کوي، هغه مسایل چې په هغې کې اختلاف و د خلکو. وقالت اليهود، وایي یهودیان لیست النصارى على شیء، نه دي نصارا په هېڅ شي باندې، په حق دین باندې. وقالت النصارى، وایي نصارا لیست اليهود على شیء، نه دي یهود په هېڅ شي یعنې په حق دین باندې. وهم یتلون الکتاب، او حال دا دی چې دوی لولي کتاب، تورات او انجیل لولي، او د هغې باوجود بیا د یو بل خپې وهي، یو بل نه مني. کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، دغه رنګې وی به هغه کسانو چې هغوی نه پوهېده، مثل قولهم، هغوی سره آسماني کتاب نه، وحی ورسره نه وه، هغه مشرکانو، بېعلمه انپړه خلک وو، مثل قولهم، په شان د قول د دوی، هغوی به هم دا خبرې کولې چې موږ په حق یو، دا نور ټول مذاهب چې دي دا په باطله دي. فالله یحکم بینهم یوم القیامة، پس الله پاک به فیصله وکړي د دوی په منځ کې په ورځ د قیامت، فیما کانوا فیه یختلفون، په هغه څه کې چې دوی په هغه کې اختلاف کوو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ذکر جنازې